یو کور ته ټلیفون راتلو بار بار. کور کې یوه ځوانه ښځه دی، یوه بوډۍ ښځه خواښې ده، بله انګور دی، نه یې اوچته وي. اخر هغې یو ځل اوچت کړو، وایي هیلو، چې پوه شوه چې دا خو پردی سړی دی، بند یې کړو. بس هغې نه بعد کال پسې کال، کال پسې کال، کال پسې کال میسجونه او جانو او فلان فلان. مونږ کې ډېر داسې انسانانو کې درندګان شته چې دوی د خلکو عزتو ته نه ګوري. نو بس خواښې هم هسې لږ د ډېر چیړ ساتي خپل انګور سره. هره یوه داسې نه خو یوه نیمه چې کله زوی راغی، نن سویمه ورځ د بچا د تا ښځې ته خو بار بار ټلیفونونه ځي راځي، بار بار ټلیفونونه ځي راځي. هغه یې هم راپورته کړو. بدګماني دی که نه، بدګماني څنګه خورېږي. بس هغه چې دی موبایل ګوري نه، تصدیق کوي نه، ډایرکټ او خو ته ټلیفون وکړو چې راشئ دا خپله بدکاره خور تر سنباله کوي او داسې وکړي. هغه چې څنګه رونه راغه، ما خبرو ته متوجه شته چې څنګه راغه، بس یو دوه درې ګولۍ یې دې سینې ته ورښکته کړې، په موقع یې مړه کړه. زمونږ عزت دې واخیستلو، ته مونږ سره داسې کوې، ته داسې ښځه یې. د دې ښځې 3 اولادونه وو. دا یسیر شول. چا کم رور اوویشته هغه لاړو جیل ته. بهر ملک کې یو ورور هغه خبر شو چې زما خور لاړه، ما یو ورور جیل ته لاړو. څنګه چل دی؟ لاړو دفتر ته، پوره کال ډیټه هر څه یې راوباسل چې دې نمبر نه دومره ټلیفونونه راغلي دي او دې غریب یو ځل اوچت کړی او صرف هیلو یې ورته کړی، دا ګناه. هغې باوجود دا بدګماني دا سلسله پیلاو شوه چې دا لاړه، دی هم لاړه. هغه رور راغی چې کله تصدیق وکړو خپل رور ته په جیل کې ووې چې تا خدا کار وکړی، تصدیق ته ونه کړی، ته خبرې ستا خور بې ګناه تا ووجله او ماشومانان دې یتیمانان کړل. بس ده هم زړه مات شو، په جیل کې ځان له 500 ورکړه په خپله باندې. د ده هم کور روان شو، 3 اولادونه د پاته شو یتیمانان او 3 د خور پاته شو. څه شی بیج تخم له کوم ځای نه راپورته شو؟ د بدګمانۍ. یاد وساتئ، بدګماني کول حرام دي، حرام. ځان ته ساتئ.